أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم dear student نن زموږ ټاپک د فش بایولوژي نه دی او د نننی لیکچر کې به مونږه د فش اووریز باره کې خبرې کوو. نو سټوډنټ په فشز کې چې کوم فیمیل ریپروډکټیو ارګن دی it comprises the ovaries, oviduct and genital papilla. په فشز کې چې کوم فیمیل ریپروډکټیو ارګن دی نو هغه مشتمل دی په اووریز باندې، اوویډکټ باندې and genital papilla. स्टूडेंट دا جینیټل پیپیلا چې کوم دا په ځینې فشز کې موجودي او په ځینې فشز کې دا نه موجود. نو دې جینیټل پیپیلا ته چې کوم سیکنډ نیم ویل کېږي نو دې ته سیډو کپولیټري پیپیلا هم ویل کېږي. نو دا په ټول فشز کې نه موجود بلکې دا په یو څو قسمه فشز کې موجود دي. نو سټوډنټ په فشز کې چې کوم فیمیل ریپروډکټیو ارګن دی هغه مشتمل دی په اووریز باندې، اوویډکټ باندې او جینیټل پیپیلا. جینیټل پیپیلا ته دویم نوم چې کوم دی سیډو کپولیټري پیپیلا هم ویل کېږي. سټوډنټ کو تاسو په فشز کې اووریز سټډي کې نو په فشز کې چې کوم اووریز دی نو هغه سیک لایک پیډ اینڈ سیمیټریکل سټرکچر دی بوث ان ټیلیوسټ اینڈ الازموبرینکس. مطلب دا دی سټوډنټ چې په ټیلیوسټ یعنی بونی فشز کې او الازموبرینکس کې کم کارټیلیجنس فشز دي په دوانو ګروپ اف فشز کې چې کم اووریز دي نو هغه سیک لایک دي، پیډ مینز جوړه دي او سیمیټریکل سټرکچر دي. سیمیټریکل سټرکچر څه ته ویل کېږي؟ سیمیټری بیسیکلی ویل کېږي د ایکوال ډسټریبیوشن اف باډي پارټ. چې کله مونږ یو باډي ایکولی ډیوایډ کوي شو یا رائټ سایډ ته یا لیفټ سایډ ته دغه قسم کنډیشن د مونږ وایو سیمیټری. نو په ټیلیوسټ او الازموبرینکس یعنی بونی فشز او کارټیلیجنس فشز کې چې کوم اووریز دي نو هغه سیک لایک سټرکچر دي، یو شاپر په شان دي سټرکچرز دي، دا فیټ دي، جوړه دي او سیمیټریکل دي. سیمیټریکل مینز دا مونږ ایکولی ټو یا د ټو نه سیوا پارټس ته ایکولی ډیوایډ کوي شو. نو سټوډنټ اووریز چې کوم دي دا فنکشنل سټرکچر دي. اووریز ته فنکشنل سټرکچر ځکه ویل کېږي چې دا بیسیکلی پروډیوس کوي اووا او د اووا سره سره دا از ا انډوکراین فنکشن هم کوي. ایسټروجن هارمون چې کوم دي هم پیدا کوي. نو په دې وجه باندې دا فنکشنل ارګنز دي. په فشز کې چې کوم اووریز دي دوانه کو هغه رائټ اووری دا او کو هغه لیفټ اووری دا دوانه ایکولی ان سایز. بل سټوډنټ د دې چې کوم کریکټریسټیک دي نو هغه دا چې دا تین دي. پلیسډ مینز لکشن دی پړسیدلی سټرکچر دی. ټرانسلوسنٹ دی، ټرانسلوسنٹ مینز غیر شفاف دی او لابولیټډ دی. لابیولیټډ هغه سټرکچر ته ویل کېږي چې هغه لوبز باندې مشتمل دي. نو د اووریز چې کوم کریکټریسټیک دی هغه دا چې دا تین سټرکچر دی، د تین سره سره دا پلیسډ دی. پلیسډ مینز پړسیدلی سټرکچر دی. د پلیسډ سره سره دا ټرانسلوسنٹ دی. ټرانسلوسنٹ مینز دا غیر شفاف دی او لابیولیټډ دی. لابیولیټډ مینز دا په لوبس وړوکو لوبس باندې مشتمل دي. سټوډنټ کو تاسو د اووریز لوکیشن وګورئ نو په فشز کې چې کوم اووریز دي هغه لوکیټډ دي یا دا سچویټډ دي ان د ابډومینل کیویټي وینټرل ټو دا کډنی. مطلب دا دی سټوډنټ چې دا اووریز چې کوم دي د فشز په ابډومینل کیویټي کې به موجودي او دا به وینټرلی ټو دا کډنی. مطلب دا چې کډنی به د دې نه ډارسل سایډ ته موجودي او اووریز چې کوم دي هغه به لاندې سایډ ته وینټرل سایډ ته موجودي. نو د دې لوکیشن دا دی چې اووریز په فشز کې موجودي ابډومینل کیویټي کې، مطلب دا چې د خېټې په کیویټي کې موجودي او دغلته دا کډنیز نه چې کوم دي لاندې سایډ ته وینټرل سایډ ته موجودي. دینه په سټوډنټ دا اووریز چې کوم دي دا اٹیچي ټو د باډي وال بای مینز اف میزوویرین. میزوویرین باره کې یاد ساتئ سټوډنټ دا یوه میزنټري ده. نو د دې میزنټري په مدد سره د میزوویرین میزنټري په مدد سره په فشز کې چې کوم اووری دي نو دا اٹیچي د دوی باډي وال ته. نو دا اووریز چې کوم دي دا په دې باډي کې دننه په سسپینډډ پام کې موجودي او دغه سسپنشن چې کوم د دوی دي نو دا د میزوویرین میزنټري په مدد سره دی. سټوډنټ بل کوم راشو نو د اووریز چې کوم انټیریئر اینډ دی نو انټیریئر اینډ آر فری اینڈ کارډل اینډ یونایټډ انټو ون. مطلب دا دی سټوډنټ پر فشز کې چې کوم د اووریز انټیریئر سایډ نو هغه انټیریئر سایډ هغه فری فارم کې موجودي. مطلب دا دی چې دوانه اووریز چې کوم دي د هغې انټیریئر سایډ د یو بل نه جدای. نو بلکې تاسو
بیا پوسټیریر سایډ ته راځي، لاندې سایډ ته راځي، نو د دوی دا پوسټیریر اینډ چې کوم دی هغه یو بل سره څه شوی دی، هغه پیوز شوی دی. نو په فیشز کې چې کوم اوریز انټیریر سایډ دی، نو دغه انټیریر سایډ چې کوم دی دا په فری فارم کې موجود دی and caudal end united into one. مطلب دا چې د کوم caudal region یا posterior region دی نو دا بیا څه شوی دی، دا بیا کمباین شوی دی، دا یو ځای شوی دی. یا داسې تاسو ویلی شئ چې په ځینې فیشز کې یو سنگل اوری چې کومه موجودي نو د هغې انټیریر سایډ فری فارم کې موجودي، داسې لوب شانتې موجودي، لوب فارم کې موجودي، او ردی چې کوم پوسټیریر سایډ دی نو هغه پوسټیریر اینډ بیا فیوز شوی یو سنگل اوری ته. Student, the hinder end of each ovary is continued posteriorly into a short oviduct. مطلب دا دی student په فیشز کې چې کومه اوری موجود ده the hinder end of each ovary is continued posteriorly into a short oviduct. مطلب دا دی student چې کومه اوری ده نو د دې اوری اوپننګ شوی یو شارټ ډک ته چې هغه ډک ته څه ویل کېږي، هغې ته ویل کېږي دا اوویډکټ. مطلب دا دی چې په فیشز کې اوری اوپن شوي یو سمال ټیوب ته، یو سمال ډک ته، هغه ډک ته څه ویل کېږي، هغې ته ویل کېږي اوویډکټ. نو د ټو اوویډکټ فیوز and open to the exterior by a separate genital aperture or by a common urinogenital aperture. بیا داسې کار شوي سټوډنټ چې کوم په فیشز کې لکه تاسو کو دې ډایګرام ته وګورئ نو دا موږ ته ریپرزینټ کوي د اووري، رایټ اووري، او دا موږ ته ریپرزینټ کوي د لیفټ اووري. نو که تاسو وګورئ دا رایټ اووري چې کومه ده دا اوپن شوې ده اوویډکټ ته، دغه شانتې دا اووري چې کوم ده دا هم اوپن شوې ده اوویډکټ ته. بیا دا دواړه اوویډکټس چې کومي دا یو ځای شوي او دا بهر طرف ته اوپن کیږي by a separate genital aperture or by a common urinogenital opening باندې. مطلب دا دی سټوډنټ چې کوم دا اوریز دي دا به د باډي نه بهر طرف ته اوپن شوي یا خو به په جنټل اپرچر باندې اوپن شوي. مطلب دا دی جنټل اپرچر چې دا به صرف ریپروډکټیو چې کوم سټرکچر دی چې موږ ورته اووا وایو هغه به ریلیز کوي. نو چې صرف دا اووا بهر طرف ته ریلیز کوي نو په دې وجه باندې ته ویل کېږي جنټل اپرچر. او په ځینې فیشز کې بیا داسې کار شوي چې د اووري د طرفه کم ټیوب راغلی هغه او دا کډنی نه کم ټیوب راغلی هغه دواړه فیوز شوي او هغې څه جوړ کړي، هغې جوړ کړي یورینو جنټل اپرچر. نو سټوډنټ ما چې تاسو څنګه وویله زیاتکر فیشز کې په زیاتکر فیشز کې چې کم اووري ده نو دا اووري اوپن شوي یو سمال ټیوب ته، هغه سمال ټیوب ته څه ویل کېږي، هغې ته ویل کېږي دا اوویډکټ. اوس یوه اووري چې کومه ده رایټ اووري هغه هم اوویډکټ ته اوپن شوي او لیفټ اووري چې کوم ده هغه هم اوپن شوي اوویډکټ ته. نو بیا په اخره کې داسې چل شوي چې دا دواړه اوویډکټ اوپن شوي او دې جوړ کړي د جینیټل اپرچر. جینیټل اپرچر دې ته ځکه ویل کېږي چې د دې په مدد سره چې کومه اووا ده هغه بهر طرف ته ریلیز کېږي. نو په ځینې فیشز کې دا کنډیشن موجودي چې صرف جینیټل اپرچر پکې موجودي او په ځینې فیشز کې چې کوم اوویډکټ دی هغه اوویډکټ یو ځای شوي د چا سره، هغه یو ځای شوي د کډنی ټیوبیول سره او دا دواړه چې کله یو ځای شي نو دې ته په شریکه باندې ویل کېږي یورینوجنټل اوپننګ. نو جنټل اپرچر به صرف اووا چې کوم دی بهر طرف ته ریلیز کوي او یورینوجنټل اوپننګ چې کوم دی دا به یورین او پلس اووا چې کوم دی دا به هم بهر طرف ته ریلیز کوي. دغه شان دی سټوډنټ چې کوم ریف اووا ده آر سین بولجینګ آوټ. مطلب دا کو تاسو په دې اووري کې وای د اووا ته وګورئ نو دا اووا چې کوم دا هر یو انډیویجوال اووا دا پکې بهر طرف ته راوتلی شان ښکاري، لسی ځای په ځای باندې غوټې غوټې ښکاري. نو په میچور اووا یا ریف اووا چې کوم دا هغه په اووریز کې داسې ببلز لایک اپیرنس کوي. سټوډنټ د لیکچر دویمه حصه کې ډسکس کوو اووریز امنګ ډیفرنٹ ګروپ اف فیشز. مطلب دا چې سټوډنټ ګورو به چې په کم ګروپ اف فیشز کې اووریز په کم کنډیشن کې موجود دي. نو فرست ګروپ چې کوم زموږ سره دی نو هغه دی سایکلوسټوم. سایکلوسټوم ته راوند ماوث فیشز هم ویل کېږي. تاسو ته یاد دي نو هیک فش او لیمپرې چې کوم دی هغه تعلق ساتي دا سایکلوسټوما سره.
نو په سایکلوسټومز کې چې کوم دي ایک پاس from the ovary into the body cavity and then to the exterior through abdominal force leading to the urinogenital sinus. مطلب دا سټوډنټ چې په دې سایکلوسټوم کې کم اوریز موجود دي نو هغه اوریز اوپن شوي سطح باډي کیویټي ته او بیا د باډي نه بهر طرف ته یو اوپننګ موجود دي چې هغې ته جینیټل ساینس وایي. نو په دې سایکلوسټوم کې چې کم اوریز موجود دي نو په دوی کې اووریز اوویډکټ ته نه اوپن شوي. مطلب دا دی سټوډنټ چې په سایکلوسټوم کې اوویډکټ مسینګ وي نو چې کم اووریز کې اووا پیدا شي نو دغه اووا اول راشي چرته باډي کیویټي ته او دغه باډي کیویټي نه دا بیا د جینیټل ساینس په مدد سره چرته وځي بهر طرف ته ریلیز کیږي. نو په سایکلوسټومز کې اووریز خو موجودي خو په دوی کې اوویډکټ نه موجود. نو په دې وجه باندې د اووریز نه چې کومه اووی هغه لاول راځي باډي کیویټي ته او د باډي کیویټي نه بیا بهر طرف ته ریلیز کیږي تھرو ا اوپننګ کارډ یورینوجینیټل ساینس. نو دلته بیا یورینوجینیټل ساینس ذکر دی. یورینوجینیټل ساینس چې کوم دی دلته د ځکه ویل کیږي چې دا ایکسکریټري هم دی او دا ریپروډکټیو سټرکچر هم دی. سټوډنټ په دویم نمبر باندې کوم ګروپ اف فیشز دي نو هغه ته ویل کیږي کانډریکټس. کانډریکټس چې کوم فیشز دي نو د ته مونږه عام ژبه کې کارټیلیجنس فیشز وایو. نو په کارټیلیجنس فیشز کې چې کوم کنډیشن موجود دی نو هغه دا دی چې اوویډکټ with a funnel entrance at its head and is situated anteriorly in the body cavity. It conducted the egg caudally to their cloacal exit via genital opening. स्टूडेंट मतलब دا ری چې په کارټیلیجنس سپیشیز کې کم اووریز موجودي نو د دې اووریز سره خواته سم موجودي هغه اوویډکټ موجودي. نو د دې اوویډکټ چې کم انټیریر سایډ دی نو دغه انټیریر سایډ چې کم دی دا یو پنل شیپ سټرکچر دی او دغه پنل شیپ سټرکچر اوویډکټ چې کم دی بیا بهر طرف ته څه شوي اوپن شوي. نو په کانډریکټس سپیشیز کې د اووری سره خواته څه موجودي اوویډکټ موجودي. نو د اووری نه چې کوم اووا ریلیز شي نو هغه لاړ شي چرته یو فنل لایک سټرکچر ته. دا فنل لایک سټرکچر د چاري دا د اوویډکټ چې کوم انټیریر پورشن دی هغه دی او دا د باډي انټیریر طرف ته هم موجودي. نو د اووری نه اووا ریلیز شي هغه فنل اف اوویډکټ ته لاړ شي او د دې اوویډکټ په ذریعہ باندې دا بیا د باډي نه بهر طرف ته چې کوم دی هغه اوپننګ دی هغه باندې ریلیز کیږي. نو سټوډنټ یا ساده په کانډریکټس کې یا موږ ورته کارټیلیجنس فیشز وایو اووری هم موجودي اوویډکټ هم موجودي او ایکسټرنل اوپننګ د هغه ګیمیټس د ریلیز کولو لپاره هم موجودي. دغه شان سټوډنټ شارک and relatives are either oviparous, viviparous or ovoviviparous. स्टूडेंट एम्ब्रियोलॉजी के दा 3 टर्म्स यूज कीगी. یو ټرم ته ویل کیږي اوویفیرس. اوویفیرس هغه انیملز ته ویل کیږي هغه فیشز ته ویل کیږي چې کم ایگ لینګ کوي. مطلب دا دی چې کم فیشز یا کم انیملز انډي اچي نو هغه انیملز ته یا هغه فیشز ته مونږه اوویفیرس وایو. په دویم نمبر باندې کم دی نو هغه دی ویویفیرس. ویویفیرس هغه انیملز ته هغه فیشز ته ویل کیږي which gave rise to birth. چې کم انیملز خپل بچی پیدا کوي یا بچی راوړي نو هغه انیملز ته ویل کیږي هغه ته ویل کیږي ویویفیرس. په تھرد نمبر باندې کم ګروپ دی نو هغه ته ویل کیږي اووو ویویفیرس. اووو ویویفیرس هغه کنډیشن دی چې په دوی کې د اوویفیرس او د ویویفیرس دواړه کنډیشن موجود دی. دوی ته اووو ویویفیرس ځکه ویل کیږي چې کم د ینګ ونز ډیولپمنٹ کیږي نو هغه په انډه کې دننه کیږي او هغه انډه په باډي کې دننه موجودي او کله چې د برث ټایم راشي نو هغه انډه ماته شي په باډي کې دننه او د هغې نه کې دننه چې کم ینګ ونز ډیولپ شوي نو هغې له دوی څه ورکي برث ورکي. نو دې کنډیشن ته ویل کیږي د اووو ویویفیرس. سټوډنټ په تھرد نمبر باندې کم ګروپ دی نو هغې ته آسټیکټس ویل کیږي. آسټیکټس فیشز هغه فیشز دي چې د موږ په عام ژبه کې بونی فیشز وایو. نو بونی فیشز they have ovarian capsule continues with the oviduct. This condition is called the cystoalien condition. मतलब دا स्टूडेंट چې په دې فیشز کې با اووري هم موجودي دغه اووري چې کومه دا به اوپن شوي سطح دا به اوپن شوي اوویډکټ ته
نو اووري به همي د اووري سره خواته به اوویډکټ همي او اوویډکټ سره لاندې به یو اوپننګ هم موجودي. نو دې کنډیشن ته ویل کېږي د سیسټو ایلین کنډیشن. مطلب دا دی چې په دې فشز کې اووري هم شته، اووري ډایرکټلی کنیکټ ده د اوویډکټ سره او اوویډکټ بهر طرف ته اوپن شوی دی تھرو ان اوپننګ. نو سټوډنټ ایک با ریلیز کیږي د اووانا او د اوورینا او د اوورینا به دا ایک سر ته ځي دا به اوویډکټ ته ځي. Student trout and lamprey, the egg are released into the body cavity and find exit through pores adjacent to the urinary opening. مطلب دا سټوډنټ چې کم ټراوټ او لمپریز دي نو په هغوی کې اووري چې کومه ده دا خو موجودي، خو د اووري سره بیا ډک چې کم دی هغه اوویډکټ نه موجود. نو د اووري نه چې کومه اوه په اووریز کې چې کومه اوه پیدا شي نو دغه اوه ریلیز شي باډي کیویټي ته او بیا دغه اوه چې کم باډي کیویټي کې یورینري اوپننګ موجودي د هغې سره خواته په یو بل اوپننګ باندې د باډي نه بهر ته وځي. نو سټوډنټ په ټراوټ او لمپری کې خو اووریز موجودي، خو د اووري سره خواته اوویډکټ نه موجود. نو دا کومه اوه چې ریلیز شي نو هغه د اووري نه ډایرکټلی باډي کیویټي ته راځي او بیا د باډي کیویټي نه بهر طرف ته اوپن کیږي په یو پور باندې، په یو اوپننګ باندې چې دغه اوپننګ د چا سره خواته موجودي، دا د یورینري اوپننګ سره خواته موجودي. نو مطلب دا دی سټوډنټ چې په ټراوټ کې هم د ګیمیټس ریلیز کولو لپاره سیپریټ اوپننګ موجودي او د یورین د ریلیز کولو لپاره سیپریټ اوپننګ موجودي. د لیکچر په اخره کې خبره کوو د هیسټالوجي اف اووریز. د فشز چې کوم د اووریز هیسټالوجي دا د هغې باره کې لږې خبرې کوو. نو هیسټالوجي باره کې یاد ساتئ چې د اوورین وال is thick during the non-breeding period while it is thin and vascularized during the breeding period. مطلب دا دی سټوډنټ چې کله د فشز بریډینګ سیزن وي نو د دوی د اووریز وال چې کومي هغه ډېر زیات تhin شوي او ډېر زیات واسکولرایزډ دي. واسکولرایزډ هغه وال ته ویل کېږي چې کومې ته بلډ فلو ډېره زیاته شوي او کومې کې نوې بلډ کیپیلریز ډیولپ شوي. او چې کله د فشز نان بریډینګ سیزن مطلب چې دوی کله اپ سپرینګ پیدا کول نه غواړي نو د دوی اووریز چې کوم دي هغه ډېر زیات تیکي. نو د بریډینګ سیزن په دوران کې د اووریز وال تینی او د نان بریډینګ سیزن په دوران کې د اووریز وال تینی. سټوډنټ کو تاسو چرته د فش د اووریز وال وګورئ نو اووریز چې کوم دي هغه کنسیسټ اف 3 لیئرز. په فشز کې اووریز چې کوم دي د بیسیکلی کنسیسټ اف 3 لیئرز. The tuluna outermost layer is the thin peritoneum, the middle thicker layer called albuginia and the inner germinal epithelium. Student کو تاسو دې ډایګرام ته وګورئ نو دا چې کوم دی دا د فشز دا اووریز دی. نو د فشز چې کوم اووري دا مشتمل ده د دې وال مشتمل دی په 3 لیئرز باندې. د ټولونه بهر طرف ته چې کوم وال موجود نو هغه ته ویل کېږي پیراټونیم. په پیراټونیم پسې په دویم نمبر چې کوم تاسو د لیر ښکاري نو دې ته ویل کېږي د ټیونیکا البوجینیا او د ټولو نه د ننه لیر چې کوم دی نو هغې ته ویل کېږي د جرمینل ایفیتیلیم. نو په فشز کې د اووري وال چې کوم دی دا مشتمل دی په څه باندې دا په 3 لیئرز باندې مشتمل دی. د ټولو نه بهر طرف ته پیراټونیم موجودي، بیا په دویم نمبر باندې چې کوم لیر موجودي هغه ټیونیکا البوجینیا دی او د ټولو نه د نن طرف ته څه موجودي هغه جرمینل اپیتیلیم موجودي. سټوډنټ تاسو چې به کوم دا ټیوبز لایک سټرکچر ښکاري نو دې ته ویل کېږي ویګرس. ویګرس چې کوم دي دا هغه ټیوبز دي چې هغه د اووا په ټرانسپورټیشن کې او د هغې په میچورټي کې مدد کوي. نو دې سټرکچر چې کوم تاسو ته ښکاري دا ریپرزینټ کوي د اوګونیم. اوګونیم بیا ډیولپ شي پرایمري اوسایډ ته، پرایمري اوسایډ بیا ډیولپ شي د سیکنډري اوسایډ ته. نو سیکنډري اوسایډ چې کله بهر طرف ته ریلیز شي نو څه پاتې شي بیا کارپس لوټیم پاتې شي. دغه شان سټوډنټ کو مونږه د اووریز د فنکشن خبرو کو نو په فشز کې چې کوم اووري ده د هغې 2 بیسیک فنکشن دي. یو طرف ته دا ایز ا انډوکراین ګلینډ رول پلی کوي. نو انډوکراین ګلینډ دې ته ځکه ویل کېږي چې دا یو هارمون پیدا کوي او د هغې هارمون نوم دی ایسټروجن. نو په فشز کې اووریز چې کوم دي هغه هارمون پیدا کوي ایسټروجن. نو په دې وجه باندې دا ایز ا رول پلی کوي انډوکراین ګلینډ یا انډوکراین ارګن. او سیکنډ فنکشن د اووریز دا چې دا پروډکشن اف ګیمیټس هم کوي. نو اووریز چې کوم دي اووا پیدا کوي نو په دې وجه باندې دا پروډکشن اف ګیمیټس هم کوي.
نو د اووري چې کوم فنکشن دی هغه دا دی چې دا هارمونز پیدا کوي استروجن، نو دا از ا انډوکراین رول پلی کوي، او بل طرف ته دا ریپروډکټیو ګیمیټس چې کوم دی او هم پیدا کوي. سټوډنټ تاسو چې کوم دا ډایګرام ښکاري نو دا ډایګرام دا د سلیچن چې کوم فیشز دي د هغوی د اووریز دی، او دا چې کوم دی دا د ټیلیوسټ فیمیل ریپروډکټیو ارګن دی، دا د ټیلیوسټ فیمیل ریپروډکټیو ارګن دی، او دا د سلیچن چې کوم دی فیمیل ریپروډکټیو ارګن دی. دغه چې تاسو ته کوم دا سټرکچر ښکاري نو دا ریپرزینټ کوي د اووریز. د ری اووریز سره تاسو ته کوم د لاینز ښکاري نو دا هغه میزوویرین میزنټری چې وختي موږ ذکر کړو دا هغه ده. دا اووری بیا اوپن شوي یو فنل لایک سټرکچر ته وختي موږ ذکر وکړو. فنل بیا اوپن شوي سطح دا یو اوویډکټ ګلینډ ته اوپن شوي. دا اوویډکټ ګلینډ چې کوم دی بیا فردر اوپن شوي سطح یوټرس ته، او دا یوټرس چې کوم دی بهر طرف ته اوپن شوي تھرو کلویکا. نو په سلیچن کې چې کوم اهم پارت دی نو هغې کې یو پارت دی اووري، په اووري پسې سیکنډ پارت دی د فنل، په فنل پسې بیا دی د اوویډکټ ګلینډ، اوویډکټ ګلینډ پسې بیا پارت دی یوټرس، او یوټرس بهر طرف ته اوپن شوي تھرو کلویکا. سټوډنټ کو تاسو ټیلیوس ته وګورئ نو په ټیلیوس کې چې کوم فیمیل ریپروډکټیو سټرکچر دی دا ډېر زیات سمپل دی. د ټولو نه انټیریئر پارت چې انټیریئر ریجن کې چې کوم تاسو ته پارت ښکاري نو دا ریپرزینټ کوي د اووري پورشن، په اووري پسې بیا سیکنډ پارت چې کوم دی هغه اوویډکټ دی، او اوویډکټ پسې ټولو نه اخرنی چې کوم پورشن دی نو هغه دی د جینیټل فور. نو په ټیلیوس کې چې کوم اهم پورشنز دي د فیمیل ریپروډکټیو سټرکچر نو هغه اووري دي، اووري پسې بیا اوویډکټ دی، او په اوویډکټ پسې د ټولو نه اخره کې چې کوم پورشن دی هغې ته ویل کېږي د جینیټل پور. د اووري او د اوویډکټ په منځ کې فنل هم موجود دي.